الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قابل قدر والاحترام معزز سمعینو، زکات په باره کې یوه اهمه مسله ذکر کوو. ډیر خلک په دې په باره کې شک او شبهې کې پراته دي. زکات نصاب څه شی ده او زکات نصاب څومره ده؟ زما عزتمندو، که چیرې یو سړي او زنانه سره صرف او صرف 1.5 تولې سونه وي، نو دا کس یا دا زنانه صاحب نصاب دي. همدارنګې که چیرې یو سړي یا زنانه سره 52 تولې چندي یعنې 2.5 تولې چندي ورسره وي، نو دا کس یا دا زنانه هم صاحب نصاب دي. همدارنګې که چیرې یو سړي سره 52 تولې چندي کوم قیمت ته هغه برابر پیسې ورسره وي، نو دا کس هم صاحب نصاب ده. زما عزتمندو، اوس که چیرې یو سړي یا زنانه سره 1 توله یا 2 تولې سونه وي او ورسره څه لږې نقد روپۍ هم ورسره وي، نو دلته د سونې کوم اصل نصاب ده هغه ته اعتبار نشي کولی. د دوی کوم قیمت ته هغه به جمع کیږي. مثلا یوې ښځې سره 1 توله سونه ورسره ده او ورسره 500 روپۍ نقد ورسره دي، نو دلته د سونې کوم اصل نصاب ده 2.5 تولې ده، د هغې ته اعتبار نشي کولی، بلکې د دوی کوم قیمت ته سونې وله او ورسره دغه 500 روپۍ کومې دي دا به سره جمع کیږي. که چیرې د دوی کوم قیمت ته هغه جمع کړی شوی قیمت هغه 52 تولو چندۍ قیمت برابر ورسېدو، نو دغه کس بیا صاحب نصاب ده، نو دی باندې بیا زکات هغه فرض ده. همدارنګې که چیرې یوې زنانه یا یو سړي سره 1 توله یا 2 تولې سونه ورسره وي او ورسره 1 توله یا 2 تولې سپین زر یعنې چندۍ ورسره وي، نو دلته هم د سونې کوم اصل نصاب ده هغې ته اعتبار نشي کولی، بلکې د دوی دواړو کوم قیمت ته هغه قیمت به جمع کیږي. نو که چیرې دغه جمع کړی شوی قیمت 52 تولو چندۍ کوم قیمت ته هغه ته ورسېدلو، نو دغه کس یا دغه زنانه بیا صاحب نصاب ده. زما عزتمندو، هر یو کس د خپل علاقې زرګر هغه نه د 52 تولو چندۍ کوم قیمت ته دغه هغه د معلوم کړلی شي، نو هغه د هر یو سړی خپل ذهن کې یاد ساتي. او بل دویمه خبره، دا خبره ده هم سړی خپل ذهن نه وباسي چې سړي سره سونه ورسره سړي او زنانه سره سونه ورسره وي، نو دا سونه استعمالیږي او که نه استعمالیږي، دغو دواړو حالتو کې په دې سونې باندې زکات شته، نو دې سونې زکات به هغه ادا کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.